سوال داسې دی که امام په قاعده باندې ناست دی او یو مقتدي راغی او د نیت وتړلو ډایرکټ د امام سره په قاعده کې شامل شو او دې مقتدي لا تشهد نه دی ختم کړی، امام تینا یا دریم رکعت ته پاسېدو یا یې تینا سلام وګرځاو، نو آیا دا مقتدي به دا تشهد پوره کوي که نه به پوره کوي؟ او که دا تشهد یې پوره نه کو نو بیا پې سجده سهو واجب ده که واجب نه ده؟ او که سجده سهو یې ونه کړه لمونځ یې پوره کېږي که نه پوره کېږي؟ نو جواب داسې دی که یو امام په قاعده باندې ناست دی او مقتدي راغی د ده سره په قاعده کې شامل شو او امام تینا دریم رکعت ته پاسېدو یا یې تینا سلام وګرځاو او دې مقتدي تشهد پوره نه کو او دې ځان له رکعت ته پاسېدو، نو په ده باندې سجده سهو کول واجب دي که سجده سهو یې ونه کړه نو لمونځ یې نه پوره کېږي؟ او که مثال په طور امام تینا سلام وګرځاو یا تینا دریم رکعت ته پاسېدو، دله پکار دا دی چې دی خپل تشهد پوره کړي او بیا خپل باقي رکعت ته پاسې او رکعت د امام سره یا ځان له وکړي، او که داسې ونه کړه تشهد تینا پاتې شو نو سجده سهو کول پې واجب دي، که سجده سهو یې ونه کړه نو بیا یې لمونځ باطل دی، د سر نه به لمونځ کوي.